چې د شوال د شپږ روزې دا مسلسل نیول پکار دي او کنه دا به ځان لنیسي او کدا به یوځې نیسي د شوال. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، دا کلیپ د شوال د روزو باره کې دی. اکثر ملګری تپوس کوي چې د شوال هغه شپږ روزې دا به څنګه نیسو او دا کله نیول پکار دي. معزز سامعین، د شوال شپږ روزې د هغې فضیلت او د هغې ثواب محترم ټولو ته معلوم دی. یو مختصر حدیث مبارک دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې د رمضان میاشت روزې ونیولې ورپسې بیا شپږ روزې د شوال ورپسې ونیولې نو دته دومره ثواب ملاویږي لکه چې دا ټول عمر روزه وي. نو یقینا ډیر زیات فضیلت راغلی دی. خو اوس خبره دا ده چې د شوال د شپږ روزې دا مسلسل نیول پکار دي او کنه دا به ځان لنیسي او کدا به یوځې نیسي د شوال د شپږ روزې. نو محترمو، ډیر خلک خو بیا وایي چې د اختر پسې په دویمه ورځ چې ونیسي یا د اختر پسې د شپږ ورځې دا ونیسي خو ټیک ته وروسته ورپسې دا نه کیږي. دا مسله مکمل غلطه ده، بلکې د شوال میاشت دا پوره 9 یا 10 ورځې دا میاشت وي. د وړوکي اختر پسې چې کومه میاشت دی ته شوال میاشت ویل کیږي. نو تاسو سره په دې 29 یا 30 یعنی 9 یا 10 پوره ورځې په دې کې شپږ ورځې صرف روزه نیولې نو دا ټوله میاشت دی ته شوال ویل کیږي. د وړوکي اختر پسې 10 یا 9 ورځې دی ته شوال میاشت وي. نو په دې کې صرف شپږ ورځې که هغه شپږ روزې ته یو بل پسې متصل پر لپسې نیسي هم ټیکتا او کنه ته یو روزه اوس نیسي بیا 2 ورځې کوجی بیا بل ورځ روزي خو بیا هم ټیکتا. لہذا صرف شپږ عدد یعنی هغه شپږ ورځې روزې د دې میاشت نه پوره کول نو هغه په سنت باندې عمل دی. لہذا دا یو مستحب طریقه ده. نو دا اختلافات دا لانجې په مکو چې دا به مسلسل نیسي یا به د اختر پسې کنه بیا ورسته. نو ما د ډیرو نو اوریدل چې اختر پسې د ورځو کې د کونی ولې خو ټیک ته خو بیا ورسته نه کیږي. نه محترمو، دا پوره دا 9 یا 10 ورځې چې اختر پسې کومه میاشت دا ټوله میاشت دی ته شوال ویل کیږي. نو په دې کې صرف شپږ ورځې کاغه مسلسلی او کزان لینو دا روزې نیول هغه مستحب او سنت طریقه ده.